بهتر دا دی چې دلته لایف کلاس کې څه تپوس را تپوس یا کوئ. ټیک شو. څنګه چې تاسو ته پته دا زموږ دغه د انسټیټیوټ باره کې او دا د کورسز وغیره مونږ کوو او انټرنشپس وغیره چې کم دی هغه چې کم لاست کې مینشن دی تاسو وایي چې دا صحیح حساب دی دا مختلف کمپنیانو کې کیدای شي دا ډفرنٹ کورسونه مونږ کوو نو څه کې چې پاسیبل یا هغې کې مونږ انټرنشپس کوو. څنګه چې اوس دا مونږ سره کم نیبوش کوالیفاید هلکان دي نو هغې دپاره پی ټي سی کې جابز راغلي نو مونږ هغې سره داسې نور مطلب سعودي کې زمونږ سټوډنټان دي یا بل ځایونو کې نو هغې ته مونږ چې کم دی بیا ریفر کوو زمونږ چې کم سټوډنټس دي. نو دا د کورسونو حوالې سره دی اوشه دا لیول 2 دی چې کم مونږ وایو نن انشاءالله سټارټ کوو. اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث ایډمنسټریشن دی ته وایي. صحیح شو چې دا تاسو ته پته وي چې د اوشه څه مطلب دی او اسټیبلش شوی کله مطلب کله نه دا سټارټ شوی دی اپریل 28 نه چې کم دی دا سټارټ شوی دی او یو ایس امریکا نو ځکه دا یو ایس اے سرټیفیکیشن یو دا چې کم آیوش دی دا یو کې وي یونایټډ کینګډم او هغه چې کم دی انسټیټیوټ آف اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث او 1945 کې جوړ شوی دی. نیبوش دی هغه چې کم دی تاسو آلریډي د هلکان څه کوئ دی کې لګیا نیبوش نا لیول 3 دی د یو کې اے لیولز برابر دی څنګه پاکستان کې ایف ایس سی وغیرہ وي د دې ایکول دی نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث. نو دا د هغې باره کې معلومات دي چې کم کورس دی او کم باډي ده او کله نه ده او دا چې کم دی فنکشن دی ټو پرووایډ سیف ورکنګ انوایرمنټ چې انوایرمنټ سیف وي لیبرز ورکرز مطلب ورکرز کې ستاسو هر څوک راځي منیجر انجینیر مطلب هر یو قسم چې کم دی لیول والا تنان دی کې شامل دي. پریونٹ ډیمیج یا ایکسیډنٹ ټو ہز هیلث چې چاته نقصانونه رسي هیلث وغیره ته چې دې حوالې سره مونږ د هغې ذمهواري اخلو. بیا سیفټي حوالې سره وایي چې سیفټي څه ده. سیفټي از ا ساینس وچ وی سټډي هاو ټو پروټیکټ پیپل چې پیپل مونږ خلک پروټیکټ کو او پراپرټي زمونږ ډیمیج نشي او انوایرمنټ هم چې زمونږ ټیک وي پازیټیو وي او داسې انوایرمنټ کې ټمپریچر لایټس څه نه څه تاسو آیوش کې آلریډي ویلي دي لکه څه تاسو به ویلي وي نیبوش کې لکه تقریبا ډېر شیزونه دي چې هغه کامن وي. نو ان شارټ وی ډیفاین سیفټي ایز سیفټي څه شی دی پی ای دی یو سمپل پی ای دی هغه پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ دی لکه څنګه دا هیلمټ اچولی دی کارټون دا جیکټ وغیره اچولی دی ګلو شو ګلاسز شو ماسک شو شوز وغیرہ شو آپ پی پی ای وی سمپل پی ای آپ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں وی اور دا چې کم دی پی لکه 3 پی دی اور یو ای دی مطلب پروټیکشن آف پیپل پراپرټي اینڈ انوایرمنٹ. نو سیفټي که تاسو څوک تپوس وکړي دا ویلی شي یا النس ایبسنس آف هیلث چې کم دی مطلب چې چاته نقصان ونه رسي نو دې واجب مونږ سیفټي کوو. لکه دا هر چا خپل ذهن دی هغه خپل حساب سره دا جواب ورکولی شي. بیا چې کم دی ایکسیډنټ څه ته وایي یو وي انسیډنټ یو وي ایکسیډنټ وي ان پلان که چا سوچ نه کړی چې ما سره به یو حادثه کېږي انوانټډ څوک هم نه غواړي چې حادثه وشي ما سره نقصان ورسي یا انسان باډي ته یا هغې پراپرټي ته یا مطلب د هغه ته الټیمیټلی د هغې د وجې فاینانشل نقصان هم کېږي. او بل دا دی چې سیفټي خلک څه د وجې کوي 3 ریزنز دی هغه یوش کې مونږ ویلي دي چې مورال دی یو خو زمونږ اخلاقي فرض دی چې مونږ اخلاقي فرض پوره کوو. دویم مورال دی چې زمونږ اخلاقي فرض دی. فاینانشل دی چې مونږ ته نقصان وغیره ونه شي مطلب ډفرنٹ چیزونه دي چې هغه هغې د وجې سیفټي لازمي فالو کوو. اور بل چې کوم دی لیګل هم وشو نو مطلب 2-3 چیزونه دي د وجې مونږ سیفټي فالو کوو. نو ایکسیډنټ څه دی وچ لیډس ټو انجري نو په دې کې مونږ سره څه وشي انجري وشوي مطلب لازمي خبره څه نه څه ډیمیج وشي او لاس وشي لکه څنګه دا مختلف اگزامپلز دي دا تن پوړو نه راوښودې دا وغورځېدو شور نه کر نو دا شانتې چې کوم دی مونږ سره ډفرنٹ چیزونه وشي نو لیډس ټو انجري چې چا نه چاته نقصان ورسي ډیمیج شي څه پراپرټي وغیره څنګه دا مختلف پکچرز ښکاري څوک لیډر نه راوغورځېدو هایټ نه او دلته دا مطلب اینیملز د پسې ولګېدل یا بره نه څوک راپرېوته هایټ نه یا څوک یو تن هیلمټ وغیره دی چې بره نه څه خښته یا بل څه مټیریل راوغورځېدو داسې چې کوم دی څه شیش سره ونښتو یا بلیډ وغیره نه خپۍ وغیره کټ شوه داسې د بجلی دا مختلف یا ګاډي سره اکسیډنټ وشي یو نه یو داسې دغه وشي چې هغې د وجې تاسو ته نقصان ورسي
یا ستاسو چې کم پراپرټي ده یا داسې لکه آی نه لازمي خبره یا تاسو ته به نقصان کېږي یا ستاسو چې کم مټیریل دی یا پراپرټي ده هغه ډیمیج کېږي خرابېږي. انسیډنټ څه ته وایي لکه موسټلی عام الفاظ کې خلک هم دی ته دغه وایي چېرې حادثه وشو خو خدای خیر کو مطلب انسیډنټ دی ته وایي چې څه نقصان وغیره پکې ونه شي. اینډ انپلان انوانټډ دا هم دغه خبرې چې مونږ پلان نه کړی انوانټډ چې مونږ غواړو نه چې مونږ سره څه داسې حادثه وشي. ایون دیٹ هیز د پوټینشل خو دې کې پوټینشل وي چې لکه څنګه ستاسو اوس پوټینشل څه دی تاسو ناسې انرژي پوټینشل مطلب انرژي ده چې بھئی دا یو کار ټیک یا غلط کېدی شي خو دا انسیډنټ مطلب دا دی که یو پیره تا سره حادثه وشي نو پکار دا دی او تا ته څه نقصان ورسي نو پکار دی چې ته بل پیره ځان ته لازمي خبره سیفټي ته پریکاشنز وکړي نه بیا آینده که کېږي نو بیا ورته نقصان رسېدی شي. نو پوټینشل وي انرژي وي ټو کاز هارم چې تا ته نقصان در ورسوي. نو وایي انجری اور ټو ا پرسن بٹ ډډ ناٹ ډو سو مطلب څه نقصان ونه کړي. بیا هیزرډ باره کې مونږ وایو چې هیزرډ څه ته وایي لکه یو عام پن دی دې نه مونږ ته نقصان رسېدي چې دا زمونږ لاس کې یا داسې بل ځای کې باډي دغه شي نو وینه وغیره وځي داسې نور بیماریانې وغیره هم لګېدی شي څنګه مونږ سرینج شو یا داسې ډېر چیزونه دي چې هغه مونږ ته په نظر څه نه لګي خو د وجې نقصان کېدی شي. اوس اور دی دا هم هیزرډ دی خو د دې که ته صحیح طریقې سره یوز کړې نو فایدې هم دي او که غلط طریقې سره یوز کړې نو بیا نقصانات دي ټول. داسې دا بجلی ده نو دا آلریډي مونږ ته فایده هم راکوي خو دې د وجې سپارک د وجې اور لګېدی شي بجلی د وجې کرنټ لګېدی شي. anything with the potential to cause harm نو دې ټولو کې پوټینشل شته دی څنګه تاسو پین یوز کوئ ایون د موبایل چارجر وغیره شو داسې ډفرنټ شیزونه دي ایون وای فای شو د موبایل سیګنلز دي دا که د شپې سړی مثال د موبایل دغه سره ایږدي سره نو دا ورته نقصان انسان ته ډېر زیات رسوي مطلب ډفرنټ طریقو سره انسان ته نقصان رسیږي. نو هیزرډ همدا وي چې لکه عام طور باندې مونږ ورته خطره وایو. بیا ریسک دی ریسک الریډي آیوش کې تاسو ویلی هم دی او دلته به انشاءالله مونږ مخکې چېرته راشي دوباره به ووایو. بیا ریسک دی نو لایکلیهوډ وایي چانسز ته چې څومره پرسنټ چانس دی اندازه څومره ده. هیزرډ وډ کاز هارم نقصان به رسوي کمبینیشن ود سیوریټي چې کم قسم یا کنسیکوینسز مونږ آیوش کې ویلو کنسیکوینسز وایي ریزلټ ته آف انجری چې څه ریزلټ به راځي څه ډیمیج کېږي به لاس دیٹ مایټ اکر چې څه نقصان کېدی شي. نو ریسک آسان الفاظو کې همدغه دی چې څومره چانسز دي اور د هغې ریزلټ به څه وي. لکه مثال یو تن هایټ باندې کار کوي کرو غورځېږي نو اور پوډه هم خرابوي څنګه مونږ آیوش کې ویلو نو هلته چانسز هم زیات دي چې په هایټ باندې کار کوي پوډه هم ماته ده نو الریډي چانسز هم زیات دي او لایکلیهوډ دا دی چې پوډه هم ماته ده او دا تن هایټ نه راغورځېږي هیلمټ وغیره څه نه دی اچولی نو چانسز هم زیات دي او ریزلټس به خطرناک وي. نو ریسک ډېر های دی نو سیفټي دا وایي چې داسې ځای کې کار نه دی کول پکار فوراً بلاک کول پکار دي ځای کې یا هغه مسله ختمول پکار دي. ولې 15 سټیپس دي مونږ آیوش کې ویلي چې ټولو نه اول آسان حل خدا دی خو پریونټ کا یا ایلیمینیټ کا ټولو نه آسان حل پهلنې فرسٹ پرایورټي ایلیمینیټ کا. نو دا خو نه ده چې اور د وجې نقصان کېږي نو مونږ اور به نه یوز کولی دا کوکینګ او دا ټول چیزونو کې دا پکار راځي نو دې د وجې مونږ دا ختمولی خو نه شو ګیس چې دا خو لازمي خبره فایده درکوي د چې کوم کچن یوز دپاره یا داسې چې کوم ادر جنرل لایف یوز کېږي لازمي خبره څه نه څه فایده کېږي دی نه نو نقصان هم را رسېدی شي که لاس انسان ته وسوځي یا داسې نور څه بلاسټ وغیره وشي نو مسلې هم ورسره اسوسیټډ دي. نو ریسک وي خو هغه مونږ څه کوو ریسک کمولی شو ختمولی نه شو ریسک دا یاد ساتئ ریسک کمیږي او ختمیږي نه لکه زیرو نشي کېدی هغه مینیمم مونږ کولی شو چې میکسیمم دی لکه څنګه مونږ د پوړی خبره وکړه چې په هایټ کار کې نو ریسک زیات دی پوړی هم خرابه ده نو چانسز یې هلته لایکلیهوډ ډېر زیات دي نو آسان حل څه دی چې هغه مونږ پوړی ورته ټیکو لګو نو دلته هم چانسز کم شو. دویم دا دی چې مونږ هیلمټ او هر څه گلوز چې مطلب څومره پی پیز دي هم ورته پرووایډ کړو چې کومه هایټ سره سوټیبل دي چې هغه هم ورته پرووایډ کړو نو چانسز الټیمیټلی کم شو. که ریزلټ خو نه کمیږي ولې چې په هایټ کار کې راغورځېږي نقصان خو به کېږي خو ریسک چې کم هغه لایکلیهوډز دی هغه مونږ الریډي کم کړو نو دې سره دا خبره وشوه چې یو نه حل مونږ ورته راوویستلو. نو دلته پورې انشاءالله کلیر به څه مسله به نه وي تاسو ته. اوس چې کوم دی مخکې ځو
اوس ټي بي ټي دی ته وایي فیلډ کې دا شیزونه ضروري وي، لکه مثال په طور که یو تن نوی وي یا زوړ وي کمپني کې، هغه ته به ته ټریننګ لازمي ورکړې سیفټي حوالې سره. ولې به ورکړې چې هغه نه انسان دی لکه دغه نه هېرېږي چې یو فیلډ سره ټچ نه وي یا بس هغه پې بیا پروا نه کوي. لکه دا انسان انوایرمنټ دا خو به خبره تاسو ته پته انسان چې څنګه انوایرمنټ وي هغه که مثال یو انسان ښه پازیټیو انوایرمنټ کې نو هغه ته هر څه پازیټیو لګي. که یو انسان نیگیټیوټي دغه سایډ ته وي یا مطلب داسې انوایرمنټ کې نو هغه ته هر څه لګي چې هغه خراب کېږي. هېڅ هم څه نشته دی او مختلف څیزونه دي. نو دا ټولې مسلې. نو اوس موږ دلته ټي بي ټي ته راځو. سیفټي انډکشن دی ا سیفټي ټاک ټو ورکرز بیفور د سټارټ آف ورک. ولې چې دا اوس چې کوم د کنسټرکشن سیفټي د هلته سایټ کې مزدوران انجینران هر څوک چې وي د کار سټارټ کولو نه مخکې به ټول ته پوهې. ورکر شفټ از کالډ ټول باکس ټاک. ټي بي ټي دی ته مونږ وایو صحیح ده. ان ټول باکس ټاک 4 things explained. څلور شیزونه وي. انفارمیشن دی چې چاته ته معلومات ورکړې، انسټرکشن چې داسې داسې کول دي، بیا هغې نه علاوه انسټرکشن خو میلاو دي خو ورته پته نشته چې څنګه به کوم. هغې دپاره موږ ورته ټریننګ ورکو چې یاره پریکټیکلي هلته ورته هم ښیو. بیا سوپرویژن کوو، ګورم چې یاره داسې دا فالو کوي سیفټي یا نه فالو کوي. صرف دا نه چې انفارمیشن دی ورکو بس خبره ختمه. لکه مثال زه یم چې اور ولګي بیا به څه کوئ نو تاسو وایئ چې سټینګویشر اوس چې تا ته پته نشته چې سټینګویشر څنګه استعمالیږي نو هغې ته بیا مسله کیدی شي. اوس هغه څنګه وي آسان حل مې تاسو ته ښولي او ورځم چې د دې یوټیوب باندې انیمیشنز تاسو کتی شي ویډیوز چې کم دغه وي د فایر سیفټي حوالې سره یا داسې مطلب ادر انیمیشنز دي کم د فیلډ سره ریلیټډ دي نو هغه ایزیلی دا ټاسک تاسو خپل هم کمپلیټ کولی شئ. هغې نه به تاسو ته نور هم آیډیا کلیر شي. څنګه مونږ یوش لاست کلاس کې مونږ ویلو هغه انیمیشن مې تاسو ته ښولي مو دا کرنټس وغیره دا مختلف چیزونه چې هغه هر څه یو کار چې کېږي هغې نه مخکې زه ټول ټیم وغیره پوه کړم چې دا کار دې طریقې سره کول پکار دی. مثال چې کم بینکونه دي پاکستان کې څومره نو د دې طریقه کار دا دی که ستا مثال 8 سال ایکسپیرینس وي که 10 سال وي نو هغې څه کوي هلته کې لازمي خبره ټریننګ ورکوي تنانو ته. ولې ورکوي چې د هغې ته د هغې کمپني اصول باره کې پته ولګي. داسې موږ سره د ګروپ کې نن چې کوم دی دانیال بھائی دی دا هم زموږ تقریبا سینیر دی نو دیم دوبۍ کې جاب وغیره کړی نو دې نه به تپوس وکړو چې دې څه وایي چې لکه ما خو دا کتلي چې پاکستان کې کم دا بینکس وغیره دي هغې کې چې جاب ته ځې نو لازمي خبره ټریننګ تا ته درکوي. نو دانیال بھائی تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کړئ دې سره چې دوبۍ کې څه طریقه کاري چې کمپني کې هایرنګ کېږي نو ټریننګ ورکوي که نه. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार मेरी ज़रा पश्तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उर्दू में बात करूँगा इजीली। ऐसा दुबई की तो मार्केट का ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में जो भी कोई भी छोटी सी जॉब हो या छोटी हो या बड़ी जॉब हो उसकी कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। जैसे वहाँ पे एशियंस के लिए मार्केट बहुत अच्छी है सेफ्टी वगैरह के लिए, तो उसमें अगर आपके पास ये चीज़ हो भी ना और आप सर्टिफाइड भी हो उसके बावजूद भी आपको एक बूट कैंप कराते हैं वो हफ्ते 1.5 हफ्ते का, क्योंकि हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और वो भी ऑन बोर्ड उसी बंदे को करते हैं जिसके पास पहले से सर्टिफिकेशन हो, उसको ही ऑन बोर्ड करते हैं। कोई ऐसे रैंडमली उठा के ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है उधर वहाँ की मार्केट। जीसीसी सारे जीसीसी के हिसाब से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक इनिशियली प्री रिक्विजिट होना चाहिए, तभी वो आपको ऑन बोर्ड करेंगे। صحیح. نو تاسو پوه شوئ چې مطلب دا دانیال بھائی دی زموږ سینیر دی نو دیم آلریډي دوبۍ کې جاب ماف کړی دی. که خبره مقصد مې دا و چې یو کمپني کله تاسو جوین کوئ که نه نو په هغې کې انفارمیشن خو درکړي چې دا کار او بیا دې طریقې سره دی خو بیا تا ته پته نه چې څنګه څه چل کول دي نو هغې دپاره دا ټریننګ ماسټ وي. سر جی سر جی دا ټول باکس ټاک به مونږ ډیلی خپل ورکرز لا ورکو دا میټینګ بور سره کوو کنه دا ډیلی کې بیفور سٹارټ دا ډیلی دی سره ټول باکس ټاک. ولې چې دې کې ګوره چې کم غټې کمپنیانې دي لکه مثال پېښور کې بي آر ټي وه نو دې کې شفټونه وي. مارننګ کې به تنان بیل وي، ایوننګ کې به بیل وي، څوک به پکې نوې راځي څوک به پکې زوړ وي. خو ته چې کم دی آل ورکرز ته به دغه ورکې دې کې انجینیر هر څوک راځي. دا نه چېرې صرف دا مزدورانو ته به زه ټریننګ ورکوم، زه به ټولو ته ټریننګ ورکوم. لکه
ټریننګ به ورکوم. هغې نه علاوه چې کله کار ته دي ځي نو ټول به زه ګایډ کوم. اور اصل چیز زما په خیال کې دا دی ټریننګ. څنګه د دانیال بھائی هم ویل چې دیم آلریډي دوبۍ وغیرہ کې جاب کړی دی. نو پاکستان کې هم که تاسو چېرته بینک وغیرہ یا ښه کمپني ته ځئ نو داسې نه چې بس ډایرکټ راشه جاب سټارټ کړه. ټولو نه اول چې کم دی یو هفتې ټریننګ وي ستاسو. لکه څنګه آسان اگزامپل تاسو ته ما درکړه چې پاکستان کې څومره بینکس دي نو دې کې چې کله ستا اپاینټمنټ وشي نو اپاینټمنټ چې دې وشي نو ډایرکټ دې نه هایر کوي. ټولو نه اول یا به ته ځې کراچۍ ته یا اسلام آباد ته یا هلته نه یو ټرینر راځي چې څومره نوې سټاف وي ټولو ته ټریننګ ورکړي. چېرې زمونږ کمپني دا اصول دي داسې سیلري وي دا ټول مطلب A to Z هغې ټرین کی 9 to 5 موسټلی د هغې چې کوم د ټریننګ سیشنز وي او ښه زبردست زیاتر خلک پکې صرف خوراک له راځي چې ټایم پاس کړي او ورته TADA میلاو شي. لکه دا بیا ډفرنټ ټایپ دغه کېدي شي. زه ډسکریج کوم نه خو زه دغه یم چې لکه موسټلی خلک بیا سې دغه ته راځي خو چې کم نیو فرش ته ناني نو هغې ته د ټریننګ نه ډېره غټه فایده کېږي. داسې ستاسو سیفټي حوالې سره نو تاسو ته به لازمي ټریننګ درکوي. او بیا اهم شیز سپرویژن دی. چېرې یو کار ما چاته په حواله کړی چې هغه صحیح طریقې سره کار کوي یا نه کوي دې حوالې سره مونږ هغه ټول چیزونه ګورو. نور څه کوېشن شته عابد بھائی ستاسو یا بل چا؟ سرجی کلیر شوم په دی باندې خو ما ویل چې لکه دا ټول باکس ټاک به اوس لکه بالفرض زه په سیفټي دغه ولګېدم نو ډایرکټ خو به زه نه ورکوم که نه یو کال خو به هلته ټریننګ مال راکوي که نه کال خو نه خیر میاشتې کېدی شي هفتې کېدی شي باقي بس څه دی خلک به پوهې که نه چېره چې بجلي ته ځې نو دا ګلوز لیکچر به ورکوې که نه سر یو لیکچر به ورکوې مطلب که نه 20-25 منټ یا 15-20 منټ بس ته به ورته څه وې چېره هیلمټ نه کوزوئ کار دوران اور گلوز وغیرہ به اچوئ ماسک به اچوئ دا سختی ضروري د هغې نه علاوه ته به پې سپرویژن کې چا هیلمټ وغیرہ نه اچولې نو ته به پې دغه کولی شي سایډ پې کار بندولی شي. صحیح شو که نه چېره دا کار مه کوه دیزي کې ٹھیک شو سر. نو مطلب دا بس آسان ټاسک دی چېره هلته هغه ته آلریډي تا دا درې چیزونه وکړه. اوس اصل چیز دا دی سپرویژن دی چې هلته ته سپرویژن سټارټ کا چېره آیا دا ستا خبرې مني دا نه چې ستا مخامخ وي ټیک د زه به هیلمټ اچوم بعد کې نه اچي نو دا وکړه سبا له حادثه وشوه نو ته سیفټي افیسر یې د اوشه حوالې سره یم ولې چې دا د فیلډ کار دی ټول. اوس چې کم دی هغه وایټ کالر جاب دی او دا اوشه چې کم دی دا کنسټرکشن سیفټي د کنسټرکشن مطلب فیلډ کې څومره کار کېږي دا غیر ریلیټډ دی. نو تاسو به لازمي خبره چې ټول تنانو سپرویژن به کوئ کم ځای کې مسله وي ریسک وغیرہ یې ختمولی نه شي کمولو کوشش به کوئ. او سر جی تاسو دا یو خبره وکړه سر که نه سوري سر تاسو خبره کټ کوم سر جی تاسو ویل چې لکه دا سیفټي افیسر یا سیفټي منیجر چې کوم دی هغه به په دغه باندې خیال ساتي په ورکر سره په انجینیر او په د نور که نه نو انجینیر سره ټول راځي که نه جی سر او که نه ورکرس نو انجینیر خو آلریډي ایجوکیټډ سړی دی سر جي هغه ته خو به هر څه پته وي چې دا ځای لکه ما دپاره هیزډ کېدی شي دلته رسک کېدی شي نو هغه به مونږ ګایډ کوو سر. لازمي خبره ده یار لکه مثال په طور چې ډېر خلک اور کانفیډنټ شي چې نه به زه دا خو ماته مسله نه کوي دې نه مخکې که بجلی والا انیمیشن مو کتلي آیوش کې که درته یادي اتن ویل چې مړه زه خو د بجلی ایکسپرټ یم هیلمټ پکې دا گلفس پکې چا اچولي زه به ډایرکټ کار کوم نه هغه بیا بجلی ونیولو او مړم شو بل چې دغه نه راکو شوی و که درته یادي کا در نه هېر شوي زه درته لګوم یاد دي سر جي یاد دي راته بالکل سر انیمیشن تاسو مونږ ته بله ورځ لګولی وو او که نه چې بجلي دې ونیسي بس بیا د حساب برابر شي. ټیک شو سر نو چې بس بجلي دې ونیسي نو بیا ته هېڅ هم نه شو کولی ته باسې اور کانفیډنټ کېږي نه نو دا هغه څه وي دا ورکرز انجینیر هر څوک اور کانفیډنټ کېدي چې یاره زما خو دومره ایکسپیرینس دی زیاتر خلک به مو کتلي پستنه باندې ډایرکټ خېږي مثال د بجلی کار کوي وایي مړه زه خو د بچپن نه 20 سالو نه کوم بجلی خو ماته څه نه وایي اور بس ډایرکټ د ګلوز نه کوم بغیر د دغه نه کلاس نه کوم لاس سره کوم بیا چې بجلی ونیسو بس بیا حساب کتاب خراب وي نو ستا د خبرې جواب دا دی چې ته به هر یو تن ګایډ کې دا ستا ذمهواري ده که یو تن پوهېږي یا نه پوهېږي هغه به ته لازمي ټرین کې لکه څنګه یار مونږ اسلام کې وایو مثال په طور چې تبلیغ کوو نو تبلیغ اصل مقصد دا نه چې یاره مونږ مسلمانېږو دوباره خو چې زمونږ کم ایمان دی چې هغه دوباره راتازه شي نو د دې اصل مقصد هم دا دی د ټي چې ته هغې ته دا یاد د هغې ته دا یادې چې یاره زه ستا خیال ساتل غواړم ستا د سیفټي حوالې سره زه خبره کوم
نو انشاءالله امید دی اوس به فل کلیر شوی څه مسله به نه سر جی دا انډکشن څه مطلب انډکشن مطلب دا دی کنه چې زه تا نه انټرویو والا ما جاب وغیرہ هر څه دی وشي نو انډکشن دی ته وایي هماغه خبره ده چې زه تا خپل کمپنی کې اخلم که نه انډکشن دی ته وایي جاب انډکشن مطلب چې کله زه کمپنی کې نوې تنان هایر کوم نو دی ته انډکشن وایي هایرنګ لکه نوې تنان زه جاب دپاره هایر کوم نو دی کې څه داسې هم کیدی شي چې زاړه وي او څه نیو هم کیدی شي داسې ده لکه کمپنی کې خو ډفرنټ دغه وي څه خلک کمپنی پرېږدي څه خلک جوین کوي او څه خلک پاتې کېږي څه خلک ځي نو دا خو د هر چا خپل حساب چاته بل ځای کې ښه جاب میلاو شي او د چا خلکو بیا دا مایند جوړ شي چې زه به خپل انشاءالله بزنس کوم جاب به نه کوم لکه څنګه زما مایند چینج شو دی نه اول ما جابونه هر څه کړي دي اوس زه صرف بزنس کوم مثال نو خبره مقصد دا دی چې یاره زما مایند اوس چینج شو نو هغه کمپنی هر څه کار هغه ما پرېښو نو لازمي خبره هغه ځای نه زه لاړم نو هغې ته به بل تن پکار وي نو داسې هر ځای کې وي چې یو تن سټیپ فارورډ شي یا بیک شي نو هغه بیا هلته اپرچونیټي راځي نو دې د وجې جاب انډکشن کېږي مطلب نوې تنان هایر کېږي هغه هر څه کمپنی کېدی شي یا یو کمپنی نه وي هغې ته نوې کمپنی دپاره تنان پکار وي نو مختلف چیزونه کېدی شي ټیک ده بیا ریسپانسبیلیټي څه دي ایز ا منیجر دا خو مونږ آیوش کې هم ویلي ډیلیورینګ پریکټیکل ټریننګ اوس خبره څه ده د پریکټیکل شوه چې دلته مطلب سایډ باندې نو ته به ورته پریکټیکل ټریننګ ورکې چاته لیبرس او ورکرز کې مطلب ستا پروجیکټ منیجر راځي هر څوک راځي که سایډ کې تاسو وګورئ که انجینیر یي که پروجیکټ منیجر یي که هر څوک یي ټول به هیلمټ اچي دا نه چې یاره پروجیکټ منیجر به هیلمټ نه اچي او مثال دا به اچي یا آسان حل چې ته زه اگزامپل درکړم داسې خو چېرته نه شي کېدی چې مثال آرمي یا پولیس ولی د هغې کې ویم چې نه افسر به هیلمټ او دا ټوپی وردي به نه اچي او دا نو ټول واړه به اچي نو داسې خو نه شي کېدی ولې چې ایکول رول دی ټولو دپاره سیم کمپنی یا ارګنایزیشن سیم رول دی ټول به دا فالو کوي داسې نه شي کېدی چې یاره څوک به اچي او څوک به نه اچي نو ټولو دپاره اپلیکیبل دی ته به انفورس کې لازمي خبره په دې به ته زور کې چې هیلث اینډ سیفټي چې کوم رول دی چې هغه امپلایز فالو کړي مطلب کم هغه ځای کې نوکران دي هغه کمپنی کې جاب کوي نو جاب خو هر څوک کوي لکه که پروجیکټ منیجر وي هغه هم جاب کوي که ایم ډي وي مثال هغه هم هلته کې جاب کوي لګیا دی داسې ډفرنټ خلک کېدی شي بیا هغې نه پس انویسټیګیشن کول لیک ایکسیډنټ کېږي انسیډنټ انویسټیګیشن ځکه کوو چې څوک ریسپانسیبل دی دا یې موږ ته پته ولګي د هغې نه علاوه کاسټ پته ولګي چې څه د وجه شوي دي کازز موږ وګورو څنګه موږ آیوش کې هغه فورټ لیفټ ټرک والا چې کوم موږ ایکسیډنټ کتلی و دا یې ریزنز دا و چې یاره سپرویژن صحیح نه و هر چا خپله خوښې سره به کمپني ته راتله و چټي به یې کوله انسیډنټ دا چې نقصان وغیره خو ونه شي خو بیا به موږ ریپورټ او دغه به یې چک کوو چې دا ولې وشو دا کار مینشور ورکینګ ایریا چې هغه ایریا کې هیزرډ نه وي هیزرډ مطلب دا د ریسک مونږ یادو که هغې کې ریسک وي خو هغه مونږ راکم کو نو مطلب ډفرنټ طریقو سره هغه مونږ راکمو نو ورکینګ ایریا هیزرډیس فری چې هغه ځای کې خطره مثال یو ځای کې ګیس لیک کېږي او ته چې کم دی هلته ناستې ویلډنګ وغیره کې نو هلته ایزیلی اور لګېدی شي نو زه به داسې کوم چې هغه کم ګیس لیکیج دی هغه به زه بندوم یا مثال ته په پټرول پمپ ولاړ او ته هلته کې سګرټ دې لاس کې نیولی نو دا څه دی دا هیزرډیس دی خطرناک دی او دې د وجې نقصان کېدی شي نو په دې وجه مونږ به هغه ځای کې داسې په پمپونو باندې کتلي تاسو چې دا کراس ساین وي چېرې دلته به سګرټ نه څکې او انجن به آف کې چې کله ګاډي کې پټرول وغیره اچولی اور لګېدو چانسز دي نو ځکه دا تر شیزونو باندې داسې کراس ساینس لګېدلي یا څنګه جومات کې دغه وي داسې کراس لګېدلي موبایل باندې چېرې موبایل د وجې سړي ټول هغه کنسنټریشن چې کم دی فوکس خرابېږي نو دا مختلف چیزونه دي چې هغه به مونږ خیال به کوو د دې چیزونو ولې چې هر څه ذمهواري د سیفټي افیسر ده تنخواه خو به یې ښه ډېره وي خو دا یې ریسپانسبیلیټي هم ډېره زیاته وي نو تاسو به د هر څه خیال ساتئ چې زه شیور یم 100% خپل طرف نه ایکسپیرینس حساب سره چې د دې سایټ کې څه مسله نشته هر څه اوکې دي بیا وای ټو منیج سیفلی دا خبره ده ولې دی دا درې ریزن مونږ آلریډي آیوش کې ویل مورل دی زمونږ اخلاقي فرض دی دویم زم اخلاق نشته خو لیګل دی یاره چې په ما باندې څوک ایکشن وانه لی مثال پی ډي اے دی یا سی ډي اے یا فوډ ډپارټمنټ داسې مختلف
ډپارټمنټس دي نو هغه تا باندې ایکشن اخیستی شي، تا باندې جرمانه لګولی شي، سیل کولی شي او مطلب جیل وغیرہ داسې مختلف چیزونه کیدی شي. هغې نه علاوه چې ریډیوس فاینانشل مطلب تا ته فاینانشلی نقصان کیږي، لایف د خلکو سیف شي، انوایرمنټ هم ټیک وي ستا د وجې، دا نه چې ستا د وجې دا چیزونو ته نقصان رسي نو دا خبره بیا خطرناکه ده. نو داسې زموږ دا یو ماډیول دی کې وشو. دویم چې کوم دی هغه به زه اول اړم بیا به زه تاسو ته سینډ کوم ولې چې هغې کې مسله شته. دا ګورئ چې دا زه کلیک کوم ډایرکټ دی اوپن کیږي. نو دې سلایډ کې لږه ګړبړ شته دی نو هغه به زه چیک کم لکه ټیک به یې کوم بیا به انشاءالله زه تاسو ته ګروپ کې در سینډ کوم. فلحال خو هغه غیب شو بیخي چې چېرته لاړو. زه دلته نه ګورم د بل سلایډ در راوړم چې هغه مونږ کولاو کو. دا اصل کې لږ زاړه سلایډز زاړه مطلب دا دی دا مونږ دې کې چینجز وغیرہ نه دي کړی نو هماغه سلایډز دي که نه. نور دې کې ډیټا هر څه اوکې دي مطلب څنګه آیوش والا دي هر څه ټیک ټاک دي اتھینټک دي. اوس د پی پی ای باره کې مونږ خبره کوو. څنګه ما تاسو ته سټارټ کې ویل پی پی ای څه شیز دی لکه پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ چې انسان ته حفاظت دپاره ډفرنٹ چیزونه که هغه ګلاسز دي که هغه چې مطلب د ګلوز دي که ماسک دی داسې مختلف چیزونه دا ټول به مونږ دلته کې انشاءالله ون بای ون ډیټیل سره به دې کې مونږ ګورو. نو پی پی ای دغه مقصد دی چې خلک چې کم دی سیف کول. پهله د هیډ دپاره څه وي هیلمټ وي دا خو لازمي خبره ده. بیا په دې کې لږ ډیټیل سره مونږ وایو چې هیلمټ کې 3 قسمونه دي. دا 3 قسمونه د کوالټي حساب سره نه دي دا د ورک حوالې سره دي. پهلنی قسم چې کم دی کلاس اے هارډ هیلمټ دا کم ځای کې استعمالیږي کنسټرکشن فیلډ کې استعمالیږي. دس هیلمټ هیز 2 inches گیپ انسائڈ مطلب دننه 2 inches گیپ وي ته وایې چې فوم وغیرہ یا داسې یو فلیکسیبل مټیریل چې هغه سر ته ستا نقصان ولې نه رسوي. څنګه مونږ آیوش کې انیمیشنز کې کتلی وي بره نه خښ ته وغورځېږي نو هغه انسان که په هیلمټ ولګي نو ستا سر ته نقصان نه در رسوي. نو ډېر داسې شیزونه دي چې که هغه ډایرکټ در سره ټچ وي نو ستا سر ته لازمي نقصان در رسوي. نو کلاس اے دغه شو مونږ سره. بیا چې کم کلاس بی دی الیکټریکل هیلمټ دی یوز ان الیکټریکل فیلډ کم ځای کې د بجلی کار کیږي. نو دا څه وي هیلمټ هیز لیدر انسایډ دی کې لیدر وي اوایډ الیکټریک شاک چې کم کرنٹ وغیرہ دی چې هغه ونه لګي. نو مطلب مختلف یوزز دی پرپزز دپاره بیل بیل قسم دغه مونږ استعمالو. کلاس سی دی کمفرټ هیلمټ بمپ کیپس یوز فور سایټ وزټر چې څوک هم سایټ وزټ ته راځي لکه نن سبا مثال تاسو چېرته هسپتال ته ځئ هر ځای کې درته وایي چې ماسک واچوه ګینې انټري نشته. نو داسې چې څوک فیلډ ته رادننه کېږي نو هغې ته وایي چېرته ته دا فلانې پی پی ای استعمال کا ګینې سایډ ته الاؤډ نه یې او موسټلی داسې وي چې آؤټسایډرز بیخي الاؤډ نه وي. نو داسې چې کوم دی مونږ سره دا هیلمټ کلاسز ود امیجز دي دلته پکچر درته ښیي چې کلاس اے کې دا قسم هیلمټ دی دا د بجلی والا دغه چې کوم دی مختلف دلته کې راته ښیي لګیا دی. سر جی وای نو بیا خو چې کم ورکر د الکتریکل مطلب د بجلی کار کوي نو هغه له مونږ بیا الکتریکل هیلمټ ورکو او لازمی خبره ده. او چې کم د کنسټرکشن کې کار کوي نو هغه له مونږ هارډ هیلمټ ورکو. بالکل همداسې ده. صحیح دا دلته پاکستان کې به ډایرکټ حساب دی هم یو قسم هر یو استعمالوي خو اصول دا دی چې د هر یو به بیل بیل وي. کلاس چې کم دی مطلب دا چې کم تاسو ته ښکاري دا موسټلی زیاتره ورکرز لیبرز ټایپ چې کم وي دا بجلی وغیرہ د دې هم داسې دا اچولي تاسو به کتلي او دا الکټریکل خیر دومره خاص څوک پاکستان کې خو دلته خاص نه دلته هم ښه ارګنایزیشن شته دی هغې کې استعمالیږي خو موسټلی خلک یې بې پروایي د وجې نه استعمالوي او دا بل نارمل دغه دی یوز دپاره وزیټرز دپاره دی. بیا چې کم دی کلرز دی د کلرز خپل مطلب وي وایټ هیلمټ چا دپاره دی انجینیرز ہو یا ایگزیکټیو مطلب چې څوک مشران دي هغوی به دا هیلمټ اچي وایټ کلر کې ټیک ده. بیا دویم چې کم دی بلو هیلمټ دی نو دا د چا دپاره دی اپریټر دی. لکه د دې مقصد دا دی یار اسان الفاظو کې چې کلر نه مونږ ته د دې ډیزګنیشن او د کار
حوالې سره پته لګي چې بلو هیلمټ چا چولې هغه به اپریټ کوي څه شی یا به لف اپریټ کوي یا به کرین اپریټ کوي یا به ایکسکیویټر څه نه څه داسې یو مشین به چلی نو په دې وجه مونږ هغې ته د کلر حساب سره دغه ورکوو هیلمټ. بیا ګرین هیلمټ څوک استعمالوي سیفټي افیسر به ګرین هیلمټ اچولي. بیا چې کوم 4 نمبر دی ریډ هیلمټ دی دا چا دپاره الکټریشن چې کوم د کم کار وغیره کوي هغې دپاره دا ریډ کلر مونږ هیلمټ استعمالوو. یله کلر څوک استعمالوي لیبرز لکه موسټلی بجلی والا لیلمینز او داسې کم د ورکرز وي لیبر ټایپ نو هغوی هم دغه یلو هیلمټ استعمالوي نو د دې مقصد هم دغه وي. بیا چې کوم دی براون هیلمټ دی دا چا دپاره ویلډرز شو های هیټډ اپریشنز مطلب دا مثال څنګه د سریې فیکټري شو یا ماچس شو یا بل داسې ډېرې فیکټریانې دي چې هلته های هیټ کار وي لکه د ټول ورځ اور سره ستا تعلق وي نو هم پلاستیک و دا شیزونو خرابېدی شي خو دا چې کوم براون هیلمټ دی د دې کوالټي به لږ ټف وي هغه اور نه اخلي. لکه مثال موبایل شو کیبورډ لیپټاپ دا ټول شیزونه آلموسټ دی کې پلاستیک نه دی کې اور لګېدی شي اسانۍ سره نو دې ته که ته بل دغه استعمالوې نو بیا صحیح کار نه کېږي. که ټول خو مونږ د سټیل یا بل څه باډي نه شو جوړولی که مثال سټیل نه جوړ کې نو بیا خطر پکې د کرنټ راشي نو مطلب هر څه فایدې هم شته نقصانات هم. او دا میټینګ چې کوم دی دا اوس به ډسکنیکټ شي 1 منټ کې نو دا بیا دوباره زر ریجوین کې ټیک ده دا 1 منټ کې ختمیږي چې خپله به بند شي بیا به تاسو واپس یې جوین کوئ دوباره ټیک ده. نو زه یې دلته نه ډسکنیکټ کوم هسې خبره ده دلته پورې خو تاسو پوه شئ انشاءالله څه مسله به نه وي تاسو ټولو ته که وي نو خیر دی بیا اینډ کې به هم رانه تپوس وکړئ ریوایز کوو به نو دا مونږ هیلمټس وویل کلر حساب سره چې وایټ کلر انجینیر ایگزیکټیو چې کم ټاپ کلاس خلک دي انجینیر هم ټاپ کلاس دغه کې تقریبا راځي نو دی به وایټ هیلمټ یوز کوي بلو به څوک یوز کوي اپریټرس به یوز کوي که څوک مشین چلوي کار څه چلوي نو بیا ګرین هیلمټ دی هغه به د سیفټي افیسر وي نو مطلب هیلمټ نه مونږ ته اندازه کېږي چې دا څوک دی څنګه ما تاسو ته بار بار اگزامپلز درکړی که آرمي والا وي یا پولیس والا نو درته راځي نه غوږ کې درته نه وایي چېرې زه آرمي والا یم ته د هغه یونیفارم نه ډایرکټ پته لګي تا ته چېرې دا مثال آرمي والا یا پولیس والا یا داسې بل څه ډپارټمنټ والا کېدی شي نو خبره مقصد دا دی چې دا کم هیلمټس یا داسې دا یونیفارم اچي نو دی نه مونږ ته کلیر کټ پته لګي چې دا د څه حوالې سره یا د ډیوټي سره نو داسې چې کوم دی هیلمټ کوډز دي وایټ د انجینیر منیجر شو سپروایزر فورمین وغیرہ دي دا وایټ کلر یوز کوي. نو ګرین چې کوم دی مونږ سره دا سیفټي افیسر یوز کوي براون چې کوم دی ویلډرز وغیرہ هماغه شیزونه دي اوس پکچر سره دي. بیا بلو چې کوم دی څوک اپریټر وغیرہ وي هغه استعمالوي. یلو چې کوم دی لیبر شو ارت مووینګ اپریټرز هغې هم استعمالولی شي مثال نو ډفرنٹ دغه کېدی شي. ریډ چې کوم دی یا براون دا چې کوم ویلو الکټریشنز دپاره وي. داسې چې کوم دی ایر پروټیکشن هم مست دی داسې سایډ کې شور هم ډېر زیات وي نو دې د وجې انسان ته ډېر مسلې روزي. دا نیبوش کې هم ډېر ډیټیل سره دی آلریډي دا تقریبا نن و که هفتې جمعې پر ورځ هم تاسو چې کوم نیبوش کلاس وایي کې به تاسو ویلی وي یا ما په خیال هغه 12 بجې خو د بل چا کلاس وي نو مطلب دا دی چې هغې کې شته دی دا نیبوش کې هم ډیټیل سره دی. نو ایر پروټیکشن ولې ضروري دی دا لازمي دی ټو اوایډ نوایز پولوشن لکه دې سره دا چې د انسان بی پي مسله جوړیږي یا غوږونو دا چې کم اورېدلو خاصیت دی دا ورو کمیږي یا غوږونو کې هسې اوازونه راځي مطلب مختلف مسلې دې د وجې جوړیږي نو ځکه ایر پروټیکشن مست دی. نوایز پولوشن میں کاز هیرنګ لاس بس اورېدی نه شي یا ډپریشن سړی ډپریشن ته تللی شي. ټینیټس مطلب بس غوږونو کې داسې آتش اوازونه راځي لکه مثال یو تن ته موبایلس باندې کال ډېر زیات راځي نو کېدای شي تاسو سره هم دا چل شوي چې سړی بیا موبایل وګوري نو کال مال نه راغلی اصل کې د هغه روټین داسې جوړي چې هغه ته دا لګي. او ادر منټل لکه ادر دماغي مسلې د ایر پروټیکشن نه کی که دا ته نه پروټیکټ کړي نو درته نقصان رسېدی شي. آسان اگزامپل مې تاسو ته درکړی چې کوم دا ایرکرافټ دغه چې وي مطلب F-16 یا 17 دا تاسو ته پته ډېر شور کوي جهاز وغیرہ نو هغې چې کوم پایلټس وي نو هغې ایر مف استعمالوي لکه څنګه موږ ته هینډ فري لګي که نه
داسې ایر مفس یا آی کې سوي د هغه شور چې کم دی هغه کنټرول کوي. نو مطلب ته چې کم دی بالکل ریلیکس فیل کې تا ته شور نه محسوسیږي. نو داسې چې کم دی مونږ هغه یو اگزامپل ویلو دا کلنډر والا چې کلنډر ټولو چغې وي نو دا شپې خوب کې د هغه حساب کتاب هم ګډوډي. نو داسې مختلف مسلې دي. بیا پهلنې کم پرابلم دی ایر پرابلم نه سوري ایر پروټیکشن دی ایر پلګ دی. پهلنې طریقه لکه څنګه دا وړې وړې ټوټیانې د غوږونو کې بس سړې ولګي نو یو خو دا حل دی. یا دا بل مونږ دغه لګولي داسې قسمه انټریان هم راغلي دي نن سبا. دویم چې کم دی کینال کیپس دی لکه دا قسم څنګه چې هماغه غټه هینډ فری ټایپ وي هغه داسې غوږونو کې مونږ لګولی شو. نو د هر څه فایدې او نقصانات وي. لکه دا تر ډېر زیات ټایم دپاره که لګې نو بیا غوږونه دړم کوي. لکه مختلف مسلې دي. داسې کم تنان هینډ فری وغیره ډېر یوز کوي هغې ته به پته وي. نو دا بیا غوږونه باندې سخت دړ راولي سر باندې هم دړ کېږي لکه ډپریشن دا مختلف مسلې هم دې د وجې جوړېدی شي. بیا ایر مفس دي څنګه متوسل پایلټس وغیره شو هغې دا ایر مف وغیره یوز کوي. دا ټولو کې بیسټ دی. خو دا دی چې دا ځای ډېر نیسي او داسې لکه هر ځای کې استعمالولی هم نه شي. لکه عام خلکو خیال مو کړي معلوم چې غوږ کې لاس کې دي نو دا چې کم ایر پلګ دی دا هماغه شانتي حساب دی. خو دا دومره تکړه نه دي لکه مونږ پی پیز وایو چې دا ښه دي خو ټولو کې کمزوره طریقه ده. لکه دا مونږ ریسک کنټرول کولو مونږ سره ټولو نه کمزوره یا ټولو نه آخري یو دغه دی حل دی. دې نه علاوه نور حل را سره نشته. نو دا ایر مفس دي مونږ سره تاسو په پکچر ښکاري. بیا چې کوم دی آیر پروټیکشن دی دا هم ضروري دی چې سترګو پروټیکشن به کې سپیکټیکلز دي مطلب داسې ګلاسز ټایپ وي دا به لازمي استعمالوئ. ګوګلز دي لکه څه چې کم دی د اوبو دپاره بیل کېدي چې دا لکه فیلډ ټو فیلډ ډیپینډ کوي چې کم فیلډ کې ته کار کوې هغه حساب سره به هغه پی پی ای به ته ډیسایډ کوې. داسې نه ده چې یو پی پی هر ځای کې فټ کېږي. لکه مثال په طور ته د بجلی کار کې ته ګلبز نه اچوې ته چې بس عینکې ما اچولي بس زه به ټیک یم نه. د عینکې خو ځان ته پی پی ای ده خو دلته حل دا دی چې ته به ګلبز اچې پلاسټیک بوټس به اچې ربړ مطلب چې کم دی ارت دغه پروف وي دا شاک پروف وي چې هغې کې کرنټ لګېدو چانسز بیخي نه وي یا بالکل کم وي. داسې ویلډینګ دپاره بیل ګلاسز وي دا قسمه بلیک بولې چې دا سترګې وغیره درته خرابولی شي یا سترګو ته که هغه چنګاري وغیره لاړه شي هم نقصان کېږي. نو آی پروټیکشن هم سایډ کې مست دی. ولې کنسټرکشن فیلډ کې دا ټول کارونه کېږي تاسو ته به پته وي. نو داسې زه یم دا دوه دغه چې کوم دی سلایډز مونږ وویل ټوټل 22 سلایډ تقریبا مونږ وویل. نو دلته پورې که څه مسله وي یا څه کوېسچن وغیره وي ستاسو نو تپوس رانه وکړئ 1 by 1. دې ځای پورې خو کلیر دی سر بس دا نن دپاره مو خیال ډېر دی. ٹھیک شو سر جی. हाँ तो बल चा सको क्वेश्चन भी यो तन्ना ना तपोस खोले से नहीं सर ठीक है क्लियर है ये काफी आज के लिए इंशाल्लाह. हाँ जी ये स्लाइड्स मैं आपको एडिट करके दे दूंगा सबको ना क्योंकि इसमें थोड़ी एडिटिंग्स करनी है. कोई मसला नहीं. जाहिद भाई और दा साजिद भाई ताफ से प्रॉब्लम होनी से देखे सर जी प्रॉब्लम से नشته او دا आवाज د کټ کېده را کټ کېده نو کدا تاسو ایډیټ کوئ هم خو جنن به وګورو به نه دا خو به ان شاء الله ایډیټ به کوم بیا به است چینل ته اپلوډ هم کوم خدا به سبا کیږي ولې اوس ټایم را کټ کېده نو یو خبره بل نه راتله نو سو میټینګ پکې کېده صحیح بس دا اصل کې نیټ مسله ده خدا سبا له زه ایډیټ کوم بیا به اپلوډ کوم چینل ته اغه نه علاوه دلته پورې څه کوېسچن نه جی څه مسله نشته دی. خو اوس داسې و که عابد بھائی چې کم مونږ نن وویل دا ټول خپل الفاظو کې راته ټول ریوایز کا بیا داسې یو تن راته ریوایز کې بس بیا به آف کو. ښه جي سر جي. نو زه خپل مایک میوټ کوم تاسو یو تن به نمبر باندې ټول ریوایز کې چې کم مونږ نن وویل. سر جي مونږ ټول نه پیله دغه باره کې د سیفټي باره کې که نه نو आवाज درځي سر سیفټي باره کې مونږ وی سر نو سیفټي مطلب مونږ ښه جي ښه
سیفټي خو اسی اردو دغه کې مونږ چې دغه مینینګ کو نو حفاظت او تحفظ ته خو مونږ چې په خپل په کنسټرکشن سایډ باندې مونږ دغه کو نو مطلب فریډم فرام ان اکسپټیبل ریسک اور هارم لکه دا مونږ ویلې شو دته کنه صحیح لکه ده. یو دا ډیفینیشن هم دی چې absence of serious personal injury مطلب د یو سیریس د پرسنل انجری نه حفاظت هغه ته مونږ سیفټي ویلې شو او تاسو چې مونږ ته کم دغه کو نو سیفټي از ا ساينس ان ویچ وی سټډي هاو ټو پروټیکټ مطلب سیفټي مونږ سره یو داسې دغه دی چې هغه کې مونږ خلکو لا او پراپرټي لا او بیا مونږ انوایرنمنت لکه یو سیف ماحول چې کم دی هغه ورکولې شو دغه پروټیکشن مونږ کولې شو سر ټیک شو کنه سر بیا مونږه اکسیډنټ ویلو نو په اکسیډنټ کې مونږ سره دا غي چې کوم تاسو مونږ ته دغه وکړو ډیفینیشن نو اکسیډنټ مونږ سره دی چې it is an unplanned uncontrolled and undesired event ٹھیک شو سر جی نو بیا مونږ وی چې which resulted to an injury damage property or death سر کنه لکه مونږ سره اکسیډنټ یو حادثه مونږ هغه ته اردو کې ویل شو مونږ سره اکسیډنټ یو حادثه وی چې پاغي کې مونږ ته نقصان رو رسی هغه نقصان مونږ ته زمونږ پراپرټي ډیمیج هم کې دی شي پاغي کې مونږ ته لوس هم را رسیدي شي او هغه کې مونږ ته انجری هم را رسیدي شي مونږ زخمی کې دی هم شو څه قسمه انجری مونږ ته را رسیدي شي او بیا چې کوم سیریس کیس هغه کې راځي نو هغه کې مونږ ته زمونږ ډیث هم کې دی شي سر نو بیا مونږ اکسیډنټ دی باره کې وی کنه سر جی نو هغه نه بعد بیا مونږ سر جی انسیډنټ وی نو انسیډنټ خو نارمل چوز مونږ پښتو کې منو انسیډنټ مطلب یو واقعیا یا ماجرا مونږ وایو کنه مطلب یو واقعیا وشي خو مونږ ته نقصان داسې رو نه رسی او هغه واقعیا د نقصان وی او مونږ فیوچر کې بیا کله داسې مونږ سره وشو کې دي چې مونږ ته داغینه نقصان رو رسی دا انسیډنټ نه نو انسیډنټ مونږ دغه ته وایو بیا سیمپل الفاظو کې سر بیا مونږ سر جی risk باره کې وینو risk هم په آیوش کې ویلو نه بوش کې risk کو انتهایی لکه risk is the combination of likelihood and consequences نو risk مونږ سره د دوه شیزونو combination دی یو خو likelihood مونږ دغه توایو چې chance of risk چې مطلب مونږ سره chance of accident مطلب مونږ سره chance څومره دی او بیا consequence چې کوم دی هغه مونږ result توایو چې مونږ سره بیا د دې آوټکم سره راځي د دې رزلټ به مونږ سره راځي دا مونږ دیتا ریسک وایو کنه نو ریسک مونږ چې کوم دی ریسک خو مکمل مونږ ختمول نه شو خو هغه مونږ چې کوم دی الیمینیټ کول نه شو خو مونږ ریډیوس کول شو دا غي مونږ ریډکشن کول شو چې کوم سیفټي پروسیجرز یا مونږ سیفټي اکوپمنټس یا مونږ پرووایډ کو ورک کرتا نو د ریسک چې کوم دی دا غي مونږ ریډکشن کول شو سر جی او بیا مونږ د ریسک نه بعد د هیزارډ باره کې وی سر نو هیزارډ مونږ سره لکه عام خطرې ته وي او هیزارډ چې کم دی نو دا غي چې سمپل مونږ دغه کو نو مطلب پوتنشل ټو هارم چې مطلب مونږ ته نقصان را رسول شي هغه سیستم مونږه هیزارډ وایو هغه هر څه کې دی شي کنه الکتریسيټي هم کې دی شي فایر هم کې دی شي یو پزماکه باندې پروت یو میخ هم کې دی شي هغه زمونږ د پاره هیزارډ کې دی شي ځکه هغه مونږ ته نقصان را رسول شي مطلب مونږ په هایټ باندې کار کوو زمونږ د هیلمټ نه یې چولې مونږ باندې برنس راو غورځي کنه ورکټ هایټ مونږ کو هغه مونږ د پاره هیزارډ دی نو هر لکه هیزارډ بیا مونږ سره مختلف ټایپس هم دي کې نه خو مونږ بیا آیو شو نه بوش کې ویلي کنه نو هغه بیا ایکسپلینیشن کې وراشي مونږ بیا دې کې د هیزارډ باره کې وی سر جی ویری ګډ او سر او بلم پر ساجد صحیح بلګ ریوائز کی مطلب ټیک تستا کانسپټس کلیئر دی ویری ګډ سر جی او ټیک ته ان شاء الله اوکے وی سر نو زاهد بھائی بس خپل الفاظو کې وی بای بس ختمو ان شاء الله صحیح شو سر ٹھیک شو سر السلام علیکم سر جی دینه پس هم کنه دینه پس موږ سره ټي بي ټي ټول بکس ټاکو ټول بکس وعلیکم السلام سٹارټ لکه مونږ آیوش کې څه سو ویل او مطلب بیا ټي بي ټي مونږ ویل دویم دغه کې جی وړاندې کې ومه او مطلب بس چې هر څه مننه زده خپل الفاظو کې وایي بس دا آسان چې ماته پته ولګي چې سم زده کنه ستش کلاس مو شته څه په پوي را پوي نشي اصل مقصد مې دا دی دا تاسو کولو موږ نن وشاولم به چپټر سٹارټ کړو نو دغه دی اکوپیشن سیفټي هیلث منیجمنت او دې کې سیفټي ولې ضروري ده نو سیفټي دې لپاره ضروري ده چې مثلا موږ ته نقصان او چاته نقصان نه چې هغه موږ کنټرول کړو هغه کې بیا اکسیډنټ و چې اکسیډنټ هغه شی ته چې لکه مثلا یو دغه ته نقصان ورسی یا یو ګاډی بل ګاډی سره ولګي هغه کې
نقصان ورشي یو کس پکې وفات شي یا بل څه انجري نقصان ورسي نو هغې ته اکسیډنټ وایي او انسیډنټ هغې ته وایي چې لکه موږ ته یو پته لګي چې لکه دا موږ ته نقصان نارسي نو هغې موږ کنټرول وکړو او بیا بل و هیزټ هر څه کیدی شي مثلا بالپینن کیدی شي دا انسان ته دغه رسوي شي ستنې کیدی شي اور او بلا شیدونه کیدی شي کوم نقصان نسی او بل ټي بي 2 ټول بکسټاک او هغې سیفټي و انجکشن هغې کې بیا و انفارمیشن او انسټرکشن لکه سیفټي افسر به ټول دغه ورکړي چې لکه سیټ ته مثلا مخکې ورکر ځي نو هغه به هلته کې پراپر چیکن کړي د کس هلمټ دستانې ګلبس هر څه برابر دي که نه هله به هغو ته بیا کار ته هر څه دغه کوي پرېږدي او دویم پکې و پی پی ای پرسنل پروټیکټ اکوپمنټ و نو هغې کې هیډ پروټیکشن و هلمټ و بیا پلاس ٹھیک دا ساجد بھائی بس مطلب دا دے انشاءاللہ کلیئر ہے مسئلہ بنی او زه به دا سلائڈز بعد کې سینډ کوم او چې دې کې ایډیټینګ وغیرہ کول دي نو انشاءاللہ دا به ورته زه بیا بعد کې تاسو ته در سینډ کوم انشاءاللہ نور څه مسئله بنی او کلاس انشاءاللہ ختمو ٹھیک ده تاسو आवाज کټ کیږي کلاس ختمو بس که څه کوېسچن بیا گروپ کې رانا تاسو کې ټیک شو اوکے اللہ حافظ السلام علیکم Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.